الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. د انفاق یا د الله پاک په لاره کې د خرج بحث را روان دی. ادای پر الله پاک آداب ذکر کړي. نو دې سي آداب پکې هم دي چې هغه لازم یا واجب دي، هغه د بیا احکام ملګي. د زینو خبرو په خیال ونه ساتل شي نو د دې انفاق ثواب به کم شي. کله زینو خبرو خیال ونه ساتل شي نو د سره د انفاق په انفاق حساب نشي. یا دا غینه پکې خطرناک خبره ده چې بعضی خبرې خیال ونه ساتل شي نو سړی پکې کفر ته رسیدي شي. نن دا هغه مسلې ذکر دي چې یو سړی مال ګټي او د مال په دې ګټلو کې دا احتیاط کوي چې دا حلال دی او که حرام دی. نو دې په ناجایز طریقه باندې حرام مال لاس ته راولي او بیا د ثواب په نیت باندې هغه په جماعت کې لګي، هغه مدرسه کې لګي، هغه چا غریب له ورګي چې په دې به زما ثواب وشي او خو ته دا یقین دی چې دا کم مال د ما سره دی دا حرام دی. او په دې خبره باندې سړی کفر ته رسي. ځکه حلال شی باندې ثواب ملاويږي او یو سړی کدا وګڼي چې دا ما سره حلال حرام مال دی، دا د خرج کوم په دې ما ته ثواب ملاويږي نو ثواب په حرام نه ملاويږي، ثواب په حلال ملاوي. نو کدا ی عقیده چې دا ما کوم مال دی دا حلال دی او په دې به ماته ثواب ملاويږي نو به ایمان نه خلاصي. دغه دا واضحه عقیده علماء کرام لیکلي ده. زموږ د عقاید کتاب دی شرح عقاید ورته وي د امام نصفی رحمت الله علیه کتاب دی او هغه باقاعده واضحه مسله لیکلي ده چې استحلال الحرام کفر، یو حرام چیز ته حلال ویل کفر دی. کاغه د سود چیز دی، کاغه د رشوت دی، کاغه د اغلا دی، کاغه د غصب دی، کاغه طریقه باندې حاصل کړي دی چې حرام طریقه باندې لاس تر غلې او بیا وته حلال وای نو دا د ایمان نه خلاصېدل. د دې په الټ باندې چې یو سړی حلال چیز ته حرام وای، یو سړی حلال چیز ته حرام وای، الله پاک دنیا کې حلال چیزونه ډېر شی پیدا کړی دي او دی وای دا پلانې شی په ما باندې حرام وي په ژبه باندې داسې الفاظ ویل نو د باندې د قسم کفاره لازم وي چې کوم چیز ځان باندې حرام کړی دی. مثلا یو سړی وای چې په ما باندې د غوښه حرام وي نو مسله بیا دا ده چې دی په کار د چې خپل قسم مات کی دا حرامېدل په ځان باندې ختم کی او دی وخه اول اخري نو قسم کفاره او پیراشي په د قسم کفاره ورکی. دا مخکې بار بار ذکر شو تاسو ته د قسم څخه کفاره ده. انو دلته الله پاک وایي چې یو ادب خود دې خیال وساتئ چې کوم مال تاسو ورکوي هغه د حلالي او کفرس کا حرام هم دی. حرام مال د سړي سره دی او دې ځان خلاصول غواړي، هغه حرام مال د لاس نه وستل غواړي نو بیا به دا حرام مال خو یا په دې طریقې چې د چا بندنه به د لاس تر راغلی د چا به مالک ورته معلوم دی په دې باندې فرض دی چې مالک دی ورسه. که فرض کا مالک ورته نه دی معلوم نو بیا په دې باندې واجب دی چې دا مستحق سړی له ورکی او کدا مالک بیا مخه تراشي هغه معلوم شي هغه راشي او داوا وکي او پر داوا ثابته هم کی نو دا کم چیز چې د غریب له ورګړې دی هغه با د دې طرفه صدقه شي مالک له خپل طرف بدلول ایواز بور کی داغي او بازي سجدا سوي چې داغي مالک نه معلوم. مثلا یو سړی سود کړي دی او دا سود چې کړي دی نو دا خو د کم کس نه چې اغسته دی داغه حق دی. دا ادارو سره چې کوم د سود معاملات روان شي نو پای کې به دا بچل مشکل ادارې ته دا یو به ممکن نه ده
او یو سړی یا په مسله نه پوهېدو یا په یو وخت کې دی د مال لالچ راغستی او د سودي معامله وکړه او سودي مال یې لاسته راغی، اوس به دی دا غریب له ورکي، خو نیت به د ثواب پکې نه کوي، نیت به پکې ثواب نه کوي چې دا یو ګن دی د دې نه زه ځان خلاصوم او بس چې زه ته خلاص شم دا غټه خبره ده، ثوابونه دې پکې نه وي، خو چې زه ته خلاص شم د دې ګن نه. نو که په دې نیت باندې یو سړی حرام مال هم چاله ورکي نو په هغې به بیا ګناهګارېږي نه، بلکې الټه به د ګناه نه خلاص شي. نو د حرام مال 3 قسمونه ما تاسو ته وویل. یو دا چې مالک یې معلوم دی هغه ته د هغې واپسي وکړو، یو دا چې مالک یې معلوم نه دی خو تا د خپل طرفه په دې خیال باندې ورکو چې یاره کیدی شي دا مالک یې را پیدا شي، دا مالک یې را پیدا شي او دا یې پته ولګي لکه لار کې سړی څه شی راوچت کړي، نو هغه به د هغه مالک د طرفه صدقه کړي او چې بیا کله هغه مالک راشي نو د خپل طرفه به هغه له ورکړي، هغه صدقه به ستا شي او که هغه وایي چې یاره تا صدقه کړې ده بس زما طرفه شو بې خبره ختم. دریم دا دی چې چېرته د ادارې نه یا د ملکي ادارې نه چا یو څیز راغستی او هغه په سودي معامله کې راځي، د ده لاس ته څه شی راغی د سود په حواله باندې، اوس به دی بیا دغه مال بغیر د ثواب د نیت نه چا غریب له ورکړي نو دی به د ګندګۍ نه خلاص شي او نیت یې پکې چونکې د ثواب نه دی کړی نو عقیده کې به هم څه فرق نه راځي. او نور که څه مسله یې بیا دا تاسو ته چې په دې کې بیا دا احتیاط پکار دی چې دا غریب بوی که نه، بیا د غریبانو هم قسمونه دي. یو غریب داسې دی چې هغه انتهایی زیات محتاج دی، بیماری د ورته کور کې ورته راوړه نشته، بل څه بیمار او کور کې ماشومانو څه بل څه ضروریات دي او د ده آمدن دومره نه دی چې هغې ته ورسي او دی قرض ته محتاج دی. دغه سړی که دې خبر هم شي نو که بې واخلي خیر، که خبر شي چې یاره دا د سود هغه پیسې دي خو دا سړی بغیر د ثواب د نیته مال راکوي نو که دومره محتاج دی چې دی قرض ته محتاج او قرض ورته میلاویږي یا نه میلاویږي دی خو پته نه لګي، نو که دې واخلي بیا خیر د دا هغه ادنا درجه د غریب شو په دې زمانه کې. که داسې دی چې ځان له څه ګزاره چلېږي خو بیا هم غریب دی، د زکات مستحق دی او داسې غریب دی خو چې هغه ته بیا خبر شو نو احتیاط هغه له دا دی چې هغه بل چا ته دا پرېږدي هلته بل چا غریب له ورکړه مال یې مه راکړه. خو دې ورکوونکي له دا احتیاط پکار دی چې هغه دلته دا وضاحت ونه کړي، په خپل نیت کې دې دا راولي چې زه د ګن نه ځان خلاصوم، بس د لپاره دغه کافي ده، هغه ته ویل نه دي پکار چې یاره دا د زکات پیسې دي یا د صدقې پیسې دي یا د سود پیسې دي، هېڅ ضرورت نشته، بس هغه محتاج دی هغه ته میلاو شو. دا ډېره ښکلې خبره دې پکې دا کړه چې کوم سړی ډېر محتاج دی نو هغه دپاره که پته ورته ولګي نو هم بیا اخیستل به جایز دي، خو که هغه ډېر محتاج نه دی ورته پته ولګي چې دا د سود یا د رشوت پیسې دي هغه وانه په دې حرامو پیسو باندې چې دا جومات جوړ شي یا د غصب مخه د په دې جومات جوړ شي یا په هدیره ده یا په مدرسه دغه کېږي د دې څه وکړه رئیس صاحب دې کار وکړو دا به نه عمومان نه وایي رئیس صاحب دې کار وکړو دا جومات چې دی له کم متولی دی اختیارمند دی د جومات د جوړېدو نگراني کوي دا فرض د هغه جوړېږي چې دا کم چا نه دی پیسې وصولوي دا یې پته ولګي چې یاره د خپل وس مطابق داسې ډېر لټون به پسې نه کوي چې شپې به پسې دغه کوي یا پسې اکاونټونه را لټوي او څه بل څه، خو د خپل حده پورې دې دومره تسلي وکړي چې یاره دا سړی حرامخور نه دی یا د ده مال اکثریت داسې دی چې هغه حرام نه دی. نو که بیا دې متولي د جومات دپاره پیسې واخلي نو ګمان به پیدا کړو چې دا د هغه حلالو کم آمدنو د هغې نه موږ واغسته، حلالو کم آمدن د یو سړي د یو طرف نه د حرامو آمدن هم را روان دی د حلالو هم را روان دی، نو چې جومات کې کومه ورکوي ګمان به دا کړو چې دا د حلالو نه موږ راکړو. بل چې دا جومات په دې حرامه باندې جوړ شو مکه ده یا په حرامو پیسو باندې جوړ شو، زما هم د بل مونږ دته پته ده په دې کې د ده د ایمان باندې څه فرق راځي؟ ته پکې په هغه ځای لمونځ کوې چې هغه په حلالو جوړ شوی دی، بس دا ګمان به کوي چې زه په هغه ځای ودرېدم چې کوم په حلالو پیسو جوړ شوی دی،
چې جماعت ته یا دیني له ځای ورکوي نو هغه صحیح ځای ورکوي لکه چې کړی خیراتي او کوشش دغه کوي مسلمان دغه کوشش کوي جماعت ته ځای ورکوي دی د خپل حصې نه ورکړی دی هغه احتیاط کوي مسلمان کو بقا مخه کوي بهرحال نو الله پاک وایي چې تاسو پاک سیز ورکوي او د حرام سیز تاسو کوشش مکوئ به چې په خپل مال کې کم سیز د الله په نوم باندې ورکوي نو په هغه کې که بهترین سیز نشي ورکولی نو کم از کم بیکاره هم ورکوه درمیانه سیز مفتی صاحب په دې بینک کې خلک وایي نفع او نقصان میں شرع کړو او یو خو سود دی کنه او بل دی یو په نفع نقصان کې دي په بینک کې یره د بینک معاملات هغه کې احتیاط پکار دی ځان دې ساتل ښه دي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انفقوا تاسو خرج کوئ من طیبات ما کسبتم د پاک واغه سيزونه چې تاسو ګټلې دي چې کم څه ګټه تاسو کړې ده او پاک سیز دې ستابه دا یقین دی چې ماته د الله د اجازت مطابق چې کملاري دی باغی باندې حاصل شوه دی نو چې تا کم دغه ګټه وکړه د اغه نه د الله په نوم باندې ورکا ومما اخرجنا لكم او د اغه نه چې موږ راوستلې به تاسو د پاره من الارض د زمکینا موږ تاسو ته کم فصل درکړې دی که هغه سبزی ده که هغه میوه دي که هغه فصلونه دي دغه ټولو چې کم سیز د انسان په استعمال کې راځي یا د انسان په استعمال کې ناراضي خو یو سړی د تجارت په نیت باندې کارلې فصل پیدا کړي نو په هغه کې بده عشر یا زکات ورکړي مثلا یو سړی غنم وکړي نو په غنمو کې عشر دای په ټیبل باندې وبکړي دي په داسې اوبو باندې وبکړي چې په اوبو پیسې لګولې دي نو شلمه به ورکړي ان به خلک وای دا خرچي او د تریشر مال او دا پکې پلانې او پلانې زم د غټول حساب الله په دې شلمه کې برابر کړي ته چې ما په سرېګانی کړي دي مې په وګو باندې پیسې لګولې دي مې په لو باندې ټیک اور کړي او دومره پیسې پاغې لګېدلې دي او تریشر والے ته دومره وې دا ټولي خبره الله پاک په دغه ځای کې په شلمه کې برابر کړي چې د بل له سماخلي تانه شلمه د دې وجه نه اخلي چې تا په کې د وګو خرچه کړي نو کنور ټوله خرچه په وګو چې د وګو خرچه په نه کړي نو هغه به بیا له سم ورګي ولسمه به د سیشن ورګي چې څنګه د دې تریشر اخیری ګېړې دی ورواچول او کې میدانې ته حاصل شي دا د تریشر میشر حساب دې نه دی جدا کړي نو دغه ټول نه اوشر ورکول ټول نه باول د سر نه اوشر ورکی نو به بداغه نه پس د تریشر حساب کې او خپل حساب کې د زمیدار حساب کې هغه به جدا ورستو کېږي نو کله کوئی دا دمه ته خپل دا جدا کړو زمیدار ته جدا کړو زمیدار وایي زه به ورکوم کنه به ورکوم د تریشر هغه به سوق ورکې هغه به زمیدار ورکې کې مالک به ورکې نو دا ټول رانجه په دغه باندې ختم چې څنګه د تریشر نه تا ته کم غنم حاصل شو یا جوار دي کو غنم دي کو دغه دي وربشي دي کو شولي او چې تا ته کم فصل ابتدایي تور حاصل شو دغه نه عشر یا نسب عشر یا نشلمه دغه نه پس بیا رفقور هغه به کوم لاړو دا د ځمکې نه چې کوم شی حاصل شوی دا ول د مالک دی مالک لاس چې راغی به خپل حساب پورو ادا کی زمیدار ته یا برخور ته چې کوم شی حاصلېږي هغه دغه نورسته انا په بوسو کې زکات نشته په بوسو کې نشته ځکه دا د زناور خوراک دی په زناور د خدای حکمونه نه جاری کیږي اصل مقصد پکې دا دی نو ما ته وی چې کله بیا یو سړی د تجارت په تور باندې داسې غیاو کوي مثلا چا دغه وخت باجرو کرل او یا خنجره وکړو غټ پټه کرل له غټه پیمانه باندې کرو کو او دی وی چې دا به زه خرصوم اوس په دې کې عشر بیان دی دا چې کله دې خرڅ کینو دغه پیسې به د خپل نورو پیسو سره جمع کی چې کال پوره شو د کار په ورکړي دا بوس بیا د خرڅ لپاره راکینو لکه د ټالونو کې چې څنګه هغه کاروبار کوي نو د نور مال سره به پیسې جمع کوي به باغ زکات ورکړي کال پس به زکات انا مما اخرجنا لكم من الارض دا د پوسونه ګوره کده که شان دغه نو به د موقع سره چې کوم راځي خو دا اوس ماحول دی نه دای مطابق ما څه خبرې وکړي انو چې د ځمکې نه کوم څه شی حاصل شي نو دغه شان میوه که حاصل شي کاغه د لوچې یو ونه د قربانې یو ونه ده نو په هغه کې بل سم دانه د خپل په باندې ورکی دغه شان کې سړی پیاز کړي دي بل بینډۍ کړي دي بل صفای کې دا احتیاط پکار دی
دلته الله پاک مطلق ویلي دي په حدیثو کې مختلف بحثونه دي او د علماء کرام په کې اختلاف دی چې په څومره کې به زکات وي په څومره کې به نه او احتیاطي خبره دغه ده چې د ځمکې نه سړي ته څوم میلاو شي نو که دی پې د خرچي اوبه کړي موټر ورته لګوي بینډۍ دې کړي دي شلمه دانه ترې ورکوه شلم کیلو ترې ورکوه شلم پاو ترې ورکوه او که دغه شانې پیاز دې په اوبو باندې کړي دي د هغې دغه حساب وي او که چېرته په باراني اوبو باندې ورته کې په خړ په اوبو باندې د چینې په اوبو باندې چې قدرتي اوبه دي نو نبی علیه السلام دغه وضاحت مخکې پکاري که نه دا کوم برخوري چې زموږ علاقو کې کېږي نو دا زمیندار هم خرچه کوي هم تخم اچوي او هم محنت کوي مالک صرف ځمکه ده او په نیمه نیمه باندې هر څه مالک ورسره کله خرچه کوي کله ورسره نه کوي دا خپل خپل حساب کتاب یې چېرې که خرچه دې را سره کوله نو نیم غنم به اخلي اوس به نه اخلي او که خرچه دې را سره کوله نو بیا به اوس هم نیم اخلي دا ټول حساب کتاب هغه په خپل دی باندې جدا جدا طریقو سره کېږي څه پکې ناجایز دي څه جایز دي او چې کله یو سړی د زمیندار سره په دې باندې خبره وکړي چې بھائی ته به محنت کې او زه به خرچه کوم بس ټوله ستا پکې دومره حصه شوه په غنمو کې اوس دا دومره حصه چې په غنمو کې شوه نو دا حله شوه چې د خدای حق دې جدا شو خود به خود پکې دا خبره راغله که دی معین کړي نه هم چې هلکه نیم غنم به ستایي او نیم به زمایي نو نیم به هله یي چې 60 منه غنم شو 2 منه د هغې نه عشر لاړو نو په 18 منه کې به نیم ستایو نیم به زمایي مسله اصل کې دغه او نو دا وضاحت دا خلک د یو بل سره کوي نه خو نیم به زمایي نو بیا وروسته جګړه هلکه د تریشر هغه په ما باندې نشته او په تا باندې ذمه داري ده او د عشر دا به تا د هغې نه ورکړی کېږي د ما هغې نه به نه ورکړی کېږي نو دا حساب کتاب چې د زمیندار سره کېږي په 3 څلورم او په نیمه باندې هر څه چې دا به د دغه خرچو ویستلو نه وروسته وي او عشر پکې بنیادي خرچه ده هغه به ترې ویستلی کېږي نو هلکه او نو ما خو ته وي څه جایز لري او دغه دا وضاحتونه پکې نه کېږي مسایلو کې چې دا وضاحتونه نه کېږي نو بیا مشکلات جوړېږي ان بهرحال مسلمانانو دغه کوشش چې یاره د ماته د حلال څیز میلاو شي نو سرکار که د دین غلط کېږي نو هغه قصدن عمدن نه کوي نو دې وجه نه چوټکل ورته حرام نه شو ویلی دا عمل چونکې احتیاط یې پکې نه کړی دا وجه نه خو مکروهه کېږي لهذا په وخت باندې خپل احتیاط پکار نو ګېډۍ خبره چې هغه ته د غنمو نه حصه را جدا کړه او هغه دې یو چا له ورکړه چې یاره تا پې ماله خدمت وکړم دا دومره واله اوس دغه بیا بله به احتیاطي ده چې هلکه ستا د دې ټول پټي څومره حصه به تا په دې بټایه باندې ورکړي په دې کټایه باندې به دې ورکړي نو د هغې حساب به دا مالک په خپله د ځان سره ساتي او هغه به دې بیا وباسي او په دې باندې ذمه داري باقي او دغه احتیاط څوک نه کوي دا بل مکروه کار شو ومما اخرجنا لكم اغجم راوستوي تاسو د پاره من الارض د ځمکنا ولا تيمموا الخبيث او تاسو قصد مکوي الخبيث د بیکار اسیس چې ته بخپل مال کې بیکار اسیس وی ګوري منه تنفقون چې د اغینه تاسو خرج کوي ولستم باخذيه او تاسو نه اغستون کې دغه سلرا ځان لا الا ان تغمزوا فيه مگر دا چې تاسو بستر کې پټي گئی ان یو سړی لره په دې برو باندو کې چرته سری میری دی پای کې غنم شي او باران ندی شي غنم بیکار دي او کوزه خډنډ پټې دی پای کې ډیر مزیدار غنم شي دواړه ځای غنمې جدا جدا ترېشر کړو د اغي حساب ولګو د دیم ولګو الکه د دین او شر ور کړي د باندې د غنمې په شر کې ځکه ور کړ چې دا بیکار یا په خپل غنمو کې کله چاڼ وکي چېرې کدا د اول سره هغه پټي هغه سر غنم هغه په دې بوجي کې دي دا کمزوري او د بل سر دا به خدي دا ته پرې د بل دا ور دا خو د غنمو باسو مو خو دغه حد ته رسیدلی یو چې سوالګره په جمعات کې اعلان وکړي نو په جب کې زوړ نوټ پور جاغو ته ورواش دا څه ده کنه زوړ نوټ پور پیدا په جب کې سړی وباسي نه باسي به شليږي بانم ولا خو خلک ته لیدا انو کې جیب کې مساده کا ها دغه مساده انو چې کله سړی انفاق کوي نو
خبره خدا د چې په خپل مال کې بهترین شي را واخلې هغه نوٹ چې پای چرګ لالیږي هغه غریب لور کې دا بهتره خبره او الله وي دغه سره هم نه دومره زور ورتیا باندې کوم چې خامخا د خپل مال له خصي دراواله هغه مال راکړي حالانکه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اصل انفاق خدا دې د ټولو نه خط طریقې سره صدقه کول خدا دې چې بهترین شي د الله په نوم ورکی بهترین شي ورکی انو صحابي راغ نبی رسول الله ته زما په خپل مال کې زما د ټولو نه خوښ او بهترین شي زما د باغ او الله وي اصل انفاق دغه د بد باغ مبدل و انو هغه بل شان ایمانونه او بهر حال الله دې کی چې دای په شان مونږ مو امين دی وای چې موږ ته پته ولګي بیا خوشاله شو کنه د خلک په طبيعت کې او نو دغه شانی د اسلام حکم بیا داده چې په خپل مال کې گزاره حال شي چې بیکار هم نه او ډېر ښه هم نه د دې عشر په دې بحث کې او د زکات په بحث کې باقاعده دا مسله کتابونو لیکلي ده چې د حکومت د طرفه کم عامل مقرري د زکات او د عشر دراوندولو لپاره یو سړی ګډي بيزي ساتري دي غواګانی ساتري وخاني ساتري دي چې دې کله داغه مال لورشي او په غواګانو کې یو غوايا یو خید د کیږي صحیح پکې کیږي د خپل عمرونو حساب مقرر دي نو هغه ته دا حکم دی چې تبه پکې د ټولو نه خنه ګوري د ټولو نه خبه پکې نه ګوري د ټولو نه بیکار او پکې هم نه اخلي چې ته د بیت المال دغه ترسه غوجل ترسه هغه بلار باندې ساور کوي ان دا څه بوم نه کې داسې درمیانه و پکې ګوري چې هغه په مارکیټ کې قابل اعتماد ریټ هم وکي او څوک ته بدوم نه ګوري سپک نه ښکاري نو دغه شانې الله پاک وایي چې تاسو کله خرج کوئ نو د بیکار اساس اراده مکوئ بیکار اساس خدای له مور کوئ اوس الله وایي چې دا فارمولا او دا کلیه ځان سره کې ځان له دغه شی مقرر کا چې به یې کدغه سیز مال څوک راکړي خدای مکه زه غریب یم او یو سیز مال څوک راکړي آیا دا به زما په زړه خلګي چې دی واخلم نو کته دا باندې ځان له زړه باندې خنه لګي او دغه څه مور دغه فارموله شو د ځان سره په دغه انداز باندې مقرر کړه نو په اکثرو خبرو کې دا کوم چې بھئی که دکاندار دی او کدا ډاکټر دی او کدا زمیدار دی که ارڅ چې دی د دې مقابل په ځای دی ځان فرض کړي که دکاندار له سړی ورغی او هغه ورته وایي کیلو ټماټر راکړه نو دې دکاندار ټماټر راوړي دي مثلا دا نن سبا چې کوم حال دی د زمیدار باندې سړی زړه په دې سړی وسوځي د پیازو د ټماټرو چې دا کوم حال ای څومره مهنت کړي او هغه لاړ شي هیڅ پالیسی نشته نه د حکومت سره شته نه د عوامو سره شته هیڅ ترتیب نشته دغه لپاره حالانکه زمیدار دغه مهنت هغه که په ځای باندې د حکومت لګول وغواړي او د دې لپاره ډېرې پالیسۍ جوړې دي شي او عوامي تور او پبلکلی شي او خلک لګیا دي دغه لپاره کارونه کوي حکومت سره څه پالیسي نشته په خوانه دغه ترتیب وران را روان دي بهرحال چې کله دې دکاندار ته وایي مال ټماټر راکړه نو اوس دا ګاک دې دا دغه وکړي چې بھئی دې سړي پیټې د منډای نه راوړې ده هغې کې چې چاڼ شروع کړو نو په هغې کې 3 کیلو 4 کیلو او پکې څښا وختل بیکاره وختل کمزوري وختل او دا لږ پکې برابر وختل نو دا دکاندار که د ده په دې کیلو ټماټرو کې یو 2 دانې کمزوري واچي څښا خو دې ورکړه نه چې کم څه کم خو کمزوري دانې پکې واچي نو دا ګاک دې دا جګړه نه کوي باید ټولې مال صحیح راکړه او دکاندار دې دا نه کوي چې دې ټوله کیلو د هغې کې هغه نیم کیلو نه زیات لاندې څخه واچوي د پاسه په یو څو دانې پاکې واچي چې تاله ما ډېر مزېدار ټماټر در نو که دکاندار دا ایمانداري وکړي چې بھئی دې سړي ته ووایي ما خو دا شی په پیسو راوړی دی خیر دی تا باندې په 50 روپۍ کیلو خرڅوو د هغې په وجه د 15 روپۍ به د نکې مې واخلم خو دا کمزورې دانې رانه یو ساسې څښا کېږي څه وکړو ته به د کور کې څښا ځای کټ کې نو به استعمال نو که ګاک ټولې مزېدارې غواړي هم غلطه کوي که دکاندار ټولې څښا ورکوي هم غلطه کوي نو دغه ځای کې د دکاندار د ګاک په ځای ځان فرض کړي چې که زه چا دکان ته ودرېږم او ټول څښا راکړي د ما به سره دی عمل دا ګاک دې د دکاندار په ځای باندې ځان فرض کړي چې په دې کمزورو خو هم د پیسې ورکړي په دې به داسې کې بيزي له چې کوم کور ته وړل خو جدا کړي هغه سره ډېر شي دي نو دا کمزوري خیر دی که راشي پکې زه به یو ورځ ګزاره وکړم نو دا قسم که په دې معاملاتو کې موږ په دنیا کې څه قسم
معامله د بل سره راځي او دای په ځان فرض نو دا خدای پاک کلیو خو چې په دنیا کې د بل په ځان فرض کړه ته غریب یې ته به څنګه مال غواړي چې ماته دې میلاو شي په دې کمزوري مال باندې کتاله څوک درکې نو هغه ځان له ناخلي بیا موږ چې یاره د لسو نوټ دی خیر دی که زوړ دی د لسو کار خو کوي نو ته بسترګې پټې کې ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا په دې کې نور هم ډېر تفصیلات دي گزاره به ولستم بآخذیه او تاسو نه اغستون کې دی لره ځان لا الا ان تغمضوا فيه مگر دا چې سترګې په پټې کوي ځان ناغرضه کوي چې زمړه څه شی میلاو شو وعلموا کوشي ان الله چې الله پاک غنی حمید غنی بے پروا دے غنی مالدار دے تاسو صدقو ته ضرورت نشته تاسو صدقو ته د الله ضرورت نشته دا الله تاسو نزان نه غواړي ستا پشان بنده دے الله په د مشکل حالات راوستي دي غریب دے او ته ولدا سیس ورکی چې هغه د استعمال قابل نه اده استعمال قابل نه او دا ډیره د نقصان خبره ده سیس مور کوا او حمید الله پاک ستایل شوی دی استوای چې د بد اخص ورکما یا درمیانه سیس باور کما او ځان لبسکو الله پاک وایي چې دا شیطان تاسو ته دا وسوسې دراځي شیطان وسوسې دراځي چې بیکار اساس ځان نه نشي استعمالوله هغه خصیص دی غریب لور کو دا باقی پاتې خصیص چې هغه کم پاتې دی هغه ستاسو ضرورت نه پوره کوي نو دا بیکاره به ورکړي نو په خبره ضرورت پوره شي دا شیطان ته یریږي دا فقر نه الله یې دا فقر نه مې یریږي الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو الفقر د غریبینا ويأمركم بالفحشاء او حکم کوي تاسو ته وسوسې درچې تاسو ته بالفحشاء په بخل باندې فحشاء نه مراد دلته بخل دی فحشاء هرغه ګناه ته وي چې ته عقل ناروا وي شریعت ته ناروا وي او کنه وي او شریعت هر هغه ګناه ته ګناه وي چې ته عقل هم ګناه وي لہذا دا فحشاء هغه ګناه ده چې ته عقل ناجایز وي انو شریعت متناجایز وي نو دلته د فحشاء نه مراد بخل دی دا بخل داسې صفت دی چې دا کافرم بدګنی دیو جنا عقلی ناروا وي دیتا او نو بخل دا هغه بیا درې درجې دي کنه درې کټګوري یو بخیل دی بخیل هغه کس دی چې په خپل پیسې نه لګي په خپل پیسې نه لګي غوټي ورکه جمع کوي او بل کنجوس دی کنجوس هغه کس دی چې دې په خپل خو نه لګي خو چې بل سړی پیسې لګي هم په د باندې بدلږي دا جمع کوي ولې نه او دریم پس ډیره خطرناکه درجه د مکی جوس ورته وایي اته مکی جوس وایي چې دې په خپل هم پیسې نه لګي چې بل لګي هغه هم په بدلږي وای ان تر دې چې دې په دې انتظاری چې څوک براله دعوت راکړي چې راده دمو کړه ډوډۍ وخوره انو کډوډۍ کې وته څوک ماسته کی دی او مچ پکې ولګي انو دې ته هغه مچ د سراوچت کې وای ظالم بچي ډیر ماسته دي ځان سره وړو ها زړه می واړی چې ودی ټوپم څوک براته چرته وګوري دې ته مکی جوس ها دې ته دا د بخیلانو مختلفې درجې دي په کلی کې خلک پیژني چې کم په کومه درجه کې ها بخل ډیر کمزوره صفت دی دینه ځان ساتل پکار دی ښا مکی جوس راځي په کې دی پر آیا ده کا وای سړی د سلورانو املوکو اغستون په سلورانه ډیر شي املوک کې ده پپا زموږ د یاد په دومره چڼې موږ سلورانو راکړي چې موږ به ماړو شو انو دا املوکه واغستل نو املوکم توري او په دې املوکو کې یو ګونګټ راغلی ناغم تور انو د املوک زر زر خورل چې چرته رانه سو ونه غواړي انا ګونګټه په کې هم خلې ته ورواچو چې ټکه ولا ور کو پته وته شیخ بل سره الته ګونګټ چغه واله چې دا درا سره سو انو ودا ته شیشه نو وې د ګونګټ هم کنه انو ودا ته چرته وې د املوکو په تول کې راغلی مې خدای دې غاښ نه کته خو د دوه املوکو زینی ولې نو غاښې په خراټه ها هغه په راټه انا دا په مکی جوس کې حساب والله ويأمركم بالفحشاء او دا شیطان وسوسه درچې تاسو ته بالفحشاء پناروا کار چې بخل دی والله يعدكم الله پاک وعده کوي تاسو سره مغفرتن د بخنه منه د خپل طرفنا وفضلا او د مزید مهرباني چې کله تاسو انفاق کوي د زړه په خوخه باندې خصيص د الله په نوم باندې ور کوي نو یو فائدہ به مداوشي چې الله به درته بخنه وکړي د دې په ذریعہ باندې با تاسو ګناهونه معاف شي وفضلا او بل به الله مهرباني د سره دا وکړي چې په مال کې به مو اضافه راشي په انفاق مال زیاتی
کمیږي نه. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې سحر وختي او ملائک اعلان کوي او دعا غواړي د الله پاک. ملائک دعا غواړي د الله پاک نه، اللهم اعط كل منفق خلفا. الله پاک چې ستا په نوم باندې څوک خرج کوي، د ستا په نوم باندې څوک ورکړه کوي، هغې له د هغې په بدل کې نور ورکړي. نور ولا ورکړي. نو الله چې نور ورکړي نو بیا څومره ورکړي د هغې څه پته نه لګي. او اللهم اعط كل ممسك تلفا. الله پاک چې څوک ولا غوټي ورکړي د هغې نه ختم کړي. ممسک مان را بندونکې چې څوک ولا غوټي ورکړي نه د هغه نه ختم کړي. نو چې څومره ولا سړی غوټي ورکوي یو ګړز ولا راشي هر څه ختم، هر څه پکې لاړ شي ختم شي. او نو دا خلک وایي دا مال نه لګوم نه لګوم، ولې هلکه دا سخت یې له ساتم. نو زه ورته یم هلکه ویې لګوه چې سخت اړو راځي نه. الصدقه ترد البلا. صدقه چې کوي مصیبتونه به درنه ختمېږي نه به راځي. نو دا مال ولګوه چې سخته نه راځي. نو ته چې کومې سختې له ساتي هغه راشي بیا به وله پوره کېږي یا به نه پوره کېږي. ان الله پاک وایي وفضلا مزید مهرباني به در سره وکړم چې مال کې به د اضافه راشي. والله واسع علیم. الله پاک واسع فراخ قدرت والا دی. یا واسع معنا معطی د برکت دی. الله پاک د برکت ورکوونکی دی. یا معطی د همت دی چې جیب نه پیسې راویستل او هغه بل له ورکول او د عوض تمه نه کول دا ډېره غټه حوصله غواړي. دا الله دا صفت انسان ته ورکوي. علیم د الله پاک پوهه دی چې ته په څه نیت باندې څیز ورکې. نو که بیکاره څیز ورکې او هغه ستا سره ښه نشته نو الله ته پته ده. خو که تا سره ښه شته درمیانه شته او بیکاره هم شته او ته قصدن عمدن دا بیکاره راخلې د الله په نوم ورکې الله ته پته ده. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انفقوا تاسو خرج کوئ من طیبات ما کسبتم د پاک هغه مال نه چې تاسو ګټلی وي و مما د هغه مال نه اخرجنا لکم چې موږ راویستلی وي تاسو دپاره من الارض د ځمکې نه ولا تیمموا الخبیث او تاسو قصد مه کوئ د بېکاره څیز منه تنفقونه چې د هغې نه تاسو خرج کوئ ولستم بآخذیه او تاسو ځان له اغوستونکي نه یئ د دغه قسم څیز الا ان تغمزوا فيه مگر دا چې تاسو چې شمپوشي وکئ پای باندې سترګې پې پټې کړئ ځان ناغرضه کړئ. واعلموا پوه شئ ان الله چې الله پاک غني بې پروا دی حمید ستایلی شوی دی. الشیطان یعدکم الفقر شیطان یرئ تاسو د غریبۍ نه ویأمرکم بالفحشاء حکم کوي تاسو ته وسوسې درچوي تاسو ته بالفحشاء په ناروا کار باندې چې هغه بخل دی. والله یعدکم الله پاک وعده کوي تاسو سره مغفرتا د بخنې منه د الله د طرفنا وفضلا او د مهربانۍ. والله واسع الله پاک فراخ قدرت والا دی علیم پوهه دی. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. باران د پاره دعا وکي الله باران د رحمت بون باندې وکي الله باران د رحمت په قدر د حاجت بون باندې وکي. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وصلى الله تعالى على تاسو لکینه رئیس څه خبره کوي کینه لګ خپل خپل دګي